او دا هلاکو خان دا ډېر ظالم و ظالم چې کله په بغداد کې د په معتصم بالله باندې حمله وکړه کنه مسلمانانو چې کوم خلیفہ په بغداد کې به د حمله وکړه د معتصم بالله قرآن ته ناستو تلاوت کو او پیغله لوري سره په خوا کې ناسته وه نو چړمبې غشې او چلو نه دغه لور پې ولګېده پیغله لوري وه د هغې نه د وینو داسې د پوارو په شان دارې شروع کړي اف هغې ځای باندې شهیده شو او راغې بیا د ده نه سر قلم کو د معتصم بالله نه د قرآن د پاسه د ده نه سر قلم کو او چې کله بیا د کور زنانه په وستی کې نه چې پای کې د خپله ښځه هم وه د معتصم بالله چې کومه ملکه وه د بادشاه چې کومه ښځه وه دی به وسته نو دې ظالمانو به د مسلمانانو ښځې ګرفتارې کړي وینځې به یې ترې جوړې کړی بیا به یې د هغې عزتونه هم خرابول نو چې کله دا به وسته که نه نو د معتصم بالله دې ښځې خپلې وینځې ته په غوږ کې یو خبره وکړه نو هغې وینځې ورته وي ټیک ده ټیک ده نو چې هغې ورته وي ټیک ده سر یې وړکو که نه نو دا خوشحاله شوه خوشحاله شوه اوس چاته پته نه لګي چې دوی څه خبرې وکړي چې کله دوی د دې هلاکو خان عدالت ته حاضر کړي او هغه ناست دی دوی ورته مخامخ ودرولي چې مخامخ ورته ودرولي د هغه د کور زنانه م وي او د هغه چې کومه تورې وي نیزې وي کومه اسلحه پرته وه هغه سره هم خواته کېښوده پوځیانو وی حضرت دا د هغه د کور ښځې دي دا مې تا له وینځې راوستې دا ځان له وینځې کا او دا د معتصم بالله اسلحه ده دا هم په مالي غنیمت کې واله د معتصم بالله چې کومه ښځه وه که نه دې هلاکو خان ته وی ای ظالم بادشاه ای جابره ای ظالمه یو خبره یاد وساته زما د خاوند دا کومه اسلحه چې پرته ده د خلیفه چې کومه اسلحه پرته ده یاد وساته ګورې دا در هغې پورې زخم نه جوړوي تر څو پورې چړمبې ګزار پې هغه نه وکړی په دې چې به معتصم بالله تر څو پورې حمله نه وکړي که نه نو دا غوڅول نه کوي یا سیدې راوړي دا اسلحې ځان ته به یې کېده خو ګورې دا غوڅول نه کوي هغه وی ښه دا څنګه اسلحه ده چې غوڅول نه کوي وی تجربه درته پې وکم معتصم بالله دې ښځې څه وي تجربه پې درته وکم هلاکو خان په خندا شوی وکړه پې تجربه ځه د خپلې وینځې له توره راواغسته او خپلې وینځې له یې ورکړه وی دا واله او چې وینځې توره تاو کړه او د دې ښځې له یې راپرېښوده چې په منځ یې دوه ټوټې کړه دای دا وینځه په وکړې وه چې ګورې زه د بادشاه ښځه یم او زه مسلمانه یم ما قتل که خو د دې ظالمانو له مې ورنه کړي چې دوی زما د عزت سره لبې وکړي زما د عزت سره لبې وکړي چې هغې توره اوچته کړه او دې له یې راپرېښوده دا دوه ټوټې شوه هلاکو خان خو پوه شه چې دا خو یې را سره چل وکړو دا خو ځان مړ کو خو زما بې عزتۍ له ځان رانه کو خو په لاس باندې بیا سرانلو او دې بیا مړ شوی څنګه وګوره ظالمانو انجام الله تبارک وتعالی ډېر بد کوي ښه یاد وساتئ او نمرود الله تبارک وتعالی په څه مردار کړی و په ماشي باندې چې کوم انسان ډېر زیات تکبر کوي ډېر زیات تکبر کوي که نه الله تبارک وتعالی د هغه مرګ هم داسې کوي چې د خلکو په نظر کې ډېر رسوا شي نمرود د خدای دعوه نه وکړې دې نه بل غټ تکبر کېدی شي وي زه وی رب یما نو الله تبارک وتعالی علماء لیکلي هغه ماش هم وی ګوډو اماش هم سو الله تبارک وتعالی ښودله چې زما په مخ کې باندې ستا دا حیثیت دی تم تکبر کوي هغه ماش هم علماء لیکلي ګوډو مزغو ته نه نوته او بس وی سر راله اوس وښی نو دا هلاکو خان چې دی که نه د ده سره مسلمانان قیدیان نو ده ځان له راویستلو خپل فوج ورسره دی او دی د خپل فوج نه مخکې ناست دی په اس باندې د مسلمانانو 3 صفونه یې ځان ته روغ کړه داسې 3 صفونه او د ده چې کوم جلادانو که نه سرونه چې به یې د خلکو نه واړو هغه ټول روغوښتل وایي زه به درته ګورم د یو نه سر وښایي د مسلمانانو 3 صفونه یې ځان ته جوړ کړو نو د ده چې کوم جلادانو هغه شروع شو د یو مسلمان نه به یې سر و په صفونو باندې شروع شو په لومبي صف یې شروع وکړه نو په دې کې یو بوډا سپینګیری و د مسلمانانو په صف کې یو بوډا سپینګیری و نو چې دوی په لومبي صف شروع کړه که نه نو هغه غلی غونته د لومبي صف نه دویم صف ته شاته شو او دوی لګیا دي د مسلمانانو سرونه وایي دا ویني داري وایي ملک تک سور دی چې لومبی صف ختم شو
په دویم سب باندې شروع کړ د مسلمانانو. اوس هلاکوهان چې دی که نه د ده نظر اوس په دې بوډا باندې دی، په دې سپینګیري باندې دی چې د لومبي سب نه خو دویم ته وتښتېد، خو جوړ کې دی څه کې د مرګ نه څومره یېرېږي. چې کله په دویم سب هغې شروع کړه که نه نو چې ده ته رارسېده نو دی غلی دریم سب ته شو. اوس دریم خو اخري سب و که نه، نو چې دویم ختم شو که نه نو په دریم سب یې شروع کړه. په سوونو مسلمانان شهیدان کړو. نو چې په دریم سب شروع کړه نو چې دته جلاد را نږدې شو، په دې توره واړوله، هلاکوهان په اس ناست دی، چغې ووهله بس ودرېږه ګزار ونه کړي. چې هغه ودرېدو وایي دا بوډا ما له راوواړه بوډا یې راوغوښتو، وایي ما تا ته خیال دی د لومبي سب نه دویم ته وتښتېدې، د مرګ نه ویرېدې، د دویم نه دریم ته وتښتېدې. ای بوډا وایه راته چې اوس په چېرته تښتې؟ د دریم نه خو شاته بل سب نشته، نو اوس په چېرته تښتې؟ تا به اوس زما نه څوک بچ کړي دا راته ووایه. د هغې سپینګري د خولې نه ورته ووتل، وی الله. څوک من نه بچ کړي؟ الله. دا لفظ الله نه دی، دا ډېر دروند لفظ دی. دا تر کافر په مخ کې وویته، تر کافر په مخ کې نری تکبیر الله اکبر آواز وکړه، د کافر په مخ کې تر الله اکبر آواز وکړه لرزه پرې راځي. دا آواز ګورې په کافرو ډېر دروند لګي، ښه ډېر دروند پې لګي. او ما په خپله تجربه کړې ده چې الله اکبر دا به باندې ډېر دروند لګي، هغه مظاهره نه وه مخکې وخت کې. نو چې هغې الله اکبر وي الله څوک به دې رانه بچ کړي، هغې بوډا وي الله. بس د په لاس کې ګروز و، په اس باندې ناست دی، شاته د پوجونه دی، ګروز ته ښکته ورتاو شو، هلاکوهان نه ګروز و ښکته ورتاو شو. چې د ښکته ورتاو شو د دا یو خپه د رکاب نه راویستله، د اس د رکاب نه، او دا یو په رکاب کې پرته وه، او داسې ښکته شو چې دا ګروز راوچت کړي. نو چې ګروز یې راوچتاو نو دی راواختېدو، پسې راواختېدو. نو چې راتاو شو نو اس وترېد، اس وترېد او یو خپه په رکاب کې پاتې شوله، د زین په رکاب کې یو خپه پاتې شو، اس وترېد، جو اس منډې کړې، اس منډې کړې، هلاکوهان پسې راښکل شي، پوج پسې دی. خو اس په غرونو په ګټو دانو چې خلک رسېده د هلاکوهان نه سرمن هم وتې وه، مردار شوی و. پوجیان چې د هغې بوډا خواله راله، بوډا ته یې وکتل، پوجیانو ته منډې کړې، هغه ته هم تښتېدله، دا خو ډېر دغه سړی دی. نو الله تبارک وتعالی هغه بیا په داسې مرګ باندې مردار کړی دی. ښه داسې ظلم ښه شی نه دی، د ظلم نه ځان بچ کول پکار دي، ظلم نه ځان بچ. داسې ښایسته واقعګانو اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات ملاویږي، او د ګنټۍ د نشان سره کلک کوئ، تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې ملاویږي، او د خپلو ملګرو سره لازم شریکه کړئ. والسلام، ډېره ډېره مننه.